ورحمة الله وبرکاتو. انګلیش الفابیټ کومه سلسله موږ روانه کړې ده، په هغې کې ال په څېر چې کوم دی ام دی. ام څنګه لیکلی کېږي، کومو لاینونو کې دی، هغې سټرکچر څه دی، لینث ویډث سایز، هغه زه تاسو په وړاندې پېښ کوم. ما سره اوسئ، چېرته مزې کوم دی. بیسیک 4 لاینز دي چې د انګلیش الفابیټ دپاره د انګلیش ایکسپرټس موږ ته راکړي دي. په دې کې چې کوم دی دا مډ 2 لاینز دي. ام چې کوم دی موږ سره په مډ 2 لاینز کې لیکل کېږي. سټارټ د کوم ځای نه به موږ اخلو؟ دې ځای نه. دا 1/4 حصه ده، د دې ځای نه به موږ قلم کېږدو او همدې مډ 2 لاینز کې به موږ اول یو خپه جوړه کړو. صحیح ده. بیا به د دې 1/4 حصې نه قلم کېږدو او بیا به راشو تھرډ لاین باندې به پین ریسټریک کړو، قلم دویمه خپه به جوړه کړو او بیا به ورپسې همدغسې 1/4 حصې نه چې کوم دی مونږ سټارټ والو اور تھرډ لاین ته به راشو. په دې تھرډ لاین باندې به واپس چې کوم دی مونږ بره طرف ته لاړ شو، یو جویننګ ټیل به جوړ کړو. دا به مونږ سره چې کوم دی څه شي، ام شي. دا ګیپ، دا جویننګ ټیل، دا ګیپ او دا جویننګ ټیل، دا د دې سپیسیفیکیشن دی. په دې ام کې به دا ځای نه وي، هله به دې ښایسته ښکلی او خوبصورته ښکاري. بیا ورته وګورو یو ځل همدې ځای نه هم قلم کېښو. ښکلی ښکلی ښایسته ښایسته. دغسې به موږ سره چې کوم دی یو بل ام ښایسته ښکلی جوړ شي.